بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماه مبارک رمضان د مغفرت میاشتې، برکت میاشتې، عبادت میاشتې، د رحمت میاشتې. دی میاشتې کې مختلف قسم ته عبادت دي، خو ټولو نه کوم اهم عبادت دی هغه د موعظه اور نصیحت اوریدل، علماو مجالس اور محافل هغو کې شرکت کول څه دا یو اهم عبادت دی. هرې ورځې د ماه مبارک رمضان اور غنه علاوه خاص کر شب قدر کې چې د شپې روڼیږي کوم اهم عبادت ګڼل شوی دی هغه د علماو واعظ اور نصیحت اوریدل. ګرانو دوستانو، دا دوره یو اهم شی دی چې کله مولا علی امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام امام حسن مجتبی ته کله یې چې احیی قلبک بالموعظه، چې ته خپل زړه زنده کا موعظې واعظ اور نصیحت سره. مو والا خلق علماو نه فرار کوي، علماو مجلس نه تښتي. کله چې موبایل کې څه شی رااړي که علماو والا څه تقریر وي، څه خبره وي، واعظ وي، نصیحت وي، غنه فرار کوي. وحالانکه دا ډیر مضموم شی دی. مو نوجوانانو ته پکار دی څه خاص کر د ماه مبارک رمضان کې څه کچېرې مجلس نشته، محفل نشته د علماو والا، نو کم از کم ویډیوان شته دي اور فیسبوک شته دی، مختلف قسم ته واعظ اور نصیحت اوریدل شته دي. دا ټولو باندې لازمي دي. لکه څنګه امام سجاد علیه السلام ارشاد فرمای، ډیر خرو اور ډیر زبردست حدیث دی، خواند والا حدیث دی. امام سجاد علیه السلام یې څه کله یو انسان څنګه مانځه کې، عبادت کې اور مختلف خو کارونو کې غا سستی کوي، غا مسجد ته زړه نه ځي، غا ماتام ته زړه نه ځي، غا قرآن مجید تلاوت ته زړه نه ځي، غا څو واجب بیان کړي دي. ټولو نه اول یوه وجه دا بیان کړي دي چې مولا یې څه کیدای شي د انسان دا ژبه دی د ژبه درویغو باندې عادت کړي دي. کله چې ژبه په درویغو عادت کړي دي، بس غد بد اثر دا شوی دی څنګه خو کارو ته زړه نه ځي. او حقیقت یې زموږ د ټول درویغ یو، ټول هغه وجه څه دی؟ وجه دا دی چې موږ ژبې سره یو، چې زه د خدای منم، رسول منم، اهل بیت منم، قرآن منم، خو دا د مو درویغ یو. دی وجه نه ځکه زه قرآن منم، زه رسول منم، اهل بیت منم، چېرته د منم؟ دغه والا کوم افعال دي، دغه والا کوم اقوال دي، دغه والا کوم سیرت دي. آیا هغه سیرت باندې زه عمل کوم؟ څه ماته یې څه حرام ما خوره، ماته یې څه ته حلال خوره، دې طریقې سره ته تربیت وکړه، دې طریقې سره ته روژه وساته، دې طریقې سره خلکو سره برخورد وکړه. آیا د ما اعمال، د ما اقوال، د ما خبرې، د ما روش، د ما طریقه د اهل بیت اطهار علیهم السلام سیرت سره برابره دي؟ نه دی برابره. یو بل شی څنګه امام سجاد علیه السلام خیال دی غدا دی او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی. د دې کې امام سجاد علیه السلام خپل معصوم دی، امام دی، خو هغه موته دا خبره کوي چې کله څوک د علماو مجلس کې شرکت نه کوي، علما نه اوري، نو هغه دا وجه جوړیږي چې هغه څومره ښه عمل دی، خو عملو طرف ته هغه بالکل زړه نه ځي. او یا کیدای شي د دې وجه نه دی چې او لعلک الف مجالس البتالین فبیني وبینهم خلیتنی. یا کیدای شي د دې وجه نه وي د انسان زړه څه کله مړیږي، که زړه څه مرده شي، هغه دې وجې نه مرده کیږي چې د مو نوجوانان هغه بدو محفلو ته ځي، هغه بدو کارونو طرف ته ځي. کومه سوسایټي دی، هغه سوسایټي دغه باده دی. خپله یې څه نه، زه خو د مثال زه خو د نشه نه کوم، خو نشې والا کوم مجلس دی ته هغه کې ویلې شرکت کوي. د ګانې بجانو والا چې کوم لهو لعب والا کوم مجلس دی ته هغه کې شرکت کوي. امام سجاد علیه السلام یې څه هغه مجلس کې شرکت کوونو وجې نه د تا روح باندې دوره اثر وشه چې تا نه قرآن ته زړه کېږي، نه تا عبادت ته زړه کېږي، نه تا روژې ته زړه کېږي، نه تا خو خبرو ته زړه کېږي، نه تا خمس او زکات ته زړه کېږي. هغه وجه څه دی؟ تا ته پاته نشته چې دا څه وجه دی، خو کومه وجه دی؟ هغه وجه امام سجاد علیه السلام هغه ځای کې خیال یې دی. دوستانو، ماه مبارک رمضان دی، موقع نه پکار دی مو ټول فایده واخلو. مختلفو ځایو کې اوس خو سوشل میډیا دی، ډېر مختلف قسم د ښه علما دي. خپل دین نه ځان خبرول دا لازمي دي. حلال او حرامو باندې ځان پویول، واجب، مکروه، مباح دې زده کول د هر یو کس باندې لازمي دي چې د خپل زندګي کې په کار باندې رسي. الله تعالی ټولو ته د نیک اعمال کونې توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.